چې د دې امت د روزهدارو دپاره روزانه هر یو څیز تر سمندر د میانو پورې دې روزهدار دپاره د مغفرت او د بخښنې دعاګانې ووایي چې دا د امت خصوصیت دی، دا د دې روزهدارو خصوصیت دی. مونږ خو خبر نه یو د ځان چې مونږ روژه نیولې ده او زمونږ دپاره دا ونې بوټي او دا کاڼي لکه بل حدیث مبارک کې دي چې په سړو کې دننه چینجي، سمندر کې میان، په فضا هوا کې چې څومره مخلوقات دی دا ټول د روژهدار دپاره د مغفرت دعاګانې او سره د فرشتو. بل حدیث مبارک کې دي چې روزانه د دې روژهدار دپاره 80,000 فرشتې د مغفرت او د بخښنې دعاګانې وایي. دا الله تبارک وتعالی لګولي، دا د امت خصوصیت.